چې جمعیت ولي واسع صاحب پر دا ایکس لما سره میټینګونه کړي اتفاق یې کړی دی دا یې منظور کړی دی په کمیټۍ کې بیا یې پیش کړی دی په اسمبلۍ کې اوس بیا یې د تنخوا بل دی زه د خطر کړی یم پیش کړی دی یو دی لیکن له هغه باوجود ولي واسع صاحب زموږ لپاره محترم دی له هغه باوجود چې پښتونخوا نیشنل عوامي پارټي وایي چې موږ به د قانون والا پروګرام ناکامۍ لګوي زه یې وار خوشحال ته دا وایم چې ته د پارټۍ مشر یې که په عمر کسر یې هم زموږ لپاره قابل احترام یې تا ته ما ووټ درکړی دی تا ما ته ووټ راکړی دی پر دغه عهد مو سره ویلي دي چې که زه صوبایي اسمبلۍ له ولاړم زه به د قام غور په صوبایي اسمبلۍ کې خورم او که ته قومي اسمبلۍ له ولاړې ته به د قام غور په قومي اسمبلۍ کې خورې دا عهد نه ته راکړي دي نه ما درکړي دي تعاون ما هم کړی دی تا هم کړی دی کورنۍ تعلق ښه دی بد دی د قبیلې تعلق ښه دی بد دی ذاتي ترجیحات ښه دي بد دي نه یې څېړم مسله یکړه ستا د کام نه بولم د ځان یې بولم یکړه د سلطان نه بولم د ځان یې بولم یکړه ستا نه بولم د ځان یې بولم دا ګډ غم دی په ګډه دی دغسې مناسب ده که نه که څه کوي چې له ما په غلا ګرځي راسه اوس راځو راسه تقریر وکړو او په یوه تقریر نه ختموم دا چې د ارام په طریقه باندې موږ سوچ ورته کړی دی دا اول پروګرام دی دویم پروګرام به تر دغه واټ وي د جمعې پر ورځ موږ میټینګ راغواړو دا ګډ سنجیده شرکاو ته ګرده جلسه خو هره ورځ نشي راتلی پر 11 بجې به پر دغه څوک باندې ولس د جمعې پر ورځ راځي دا ته به بیا دغسې بلا تکلفه بلا خرڅو برازو شلو سلو په هغه ورځ به باقاعده په میټینګ کې یو حکمت عملي طی کوو بیا به راوځو 5 خبرې به دلته ولس ته کوو بله ورځ به دا پروګرام په کلاس ابلا کې کوو لیکن یوه خبره زه درته کوم دا خبره د قانون والا نه ده عزیز دا ستا ځنګلونه ولاړ شوي دي دا ستا غرونه ولاړ شوي دي چې کړم کې نشته دا وی د مځکې نس زما دی او دا داسې ظالم ریاست دی ریاستي ادارې دي وی د مځکې سر ستا دی نشي زما ده ویلې موږ خلک به خوا بدی کې بله ورځ دا راته ووایي چې د ګازرې بړک ستا دی بیخي زما دی ولې خو په مځکې کې دننه شي خو بیا یې ووایه چې ته وایې بړک یې موږ څه کړو خورشه ګازر کې دا راته ووایي چې د پټاټې سر ستا دی بیخي زما دی ولې خو په مځکې کې بیا بیا څنګه زه له دې ځایه وپوښتم روډ به راکړې زما حق دی که نه راکړې ناوسه دوه قسم دی که درته وویل دا مې ورته ویل چې پارون د اکبر بوکټی ظالم او نن سرفراز بوکټی ته ظالم دا ویان که د کور مړی پاتل یې وکړي پښتانه ته دا حق نه دی ورکړی په کابینټ کې د نمایندګي نه ده ورکړي په بجټ کې د وسایل نه دي ورکړي انتظامي امورو کې د انصاف نه دی کړی خالي خپل کړی د ضلع کړی دی او زما پر درې تحصیلو مشتمل د انګریز د وخت تحصیل هغه زه درته یم سوالونه کوم ظالم یې چې سوال درته کوم بې انصافه یې انصاف دغه دی او بې کوله یې کول دا کړی دی په دا طرف هټه اجتماع چې زه ضلع ده نو عزیزانو به اداره کړې به که به نه له دا ریاست سره موږ د پاکستان دشمن نه یو موږ د فوج دشمنان نه یو موږ د انسانیت تر دایره نه وځو موږ د اسلام تر دایره نه وځو که ریاست راووتی په هر شکل کې چې راووتی موږ مقابله کوو په همت یې کوو مرګ مو هم قبول دی د
ګیدړ تر سل کاله ژوند د شعر یوه ورځ غیرت ښه دا زه ستومانه بولم. زه د کلا عبدالله په پښتانه هم خوابدوم، زه د چمن په پښتانه هم خوابدوم.